دې کې به الله ذوالجلال عیسی علیه السلام ته حکم وکړي چې داسې کار دی اوس چې دا خپل ملګري دی کوه تور ته بوځه یو مخلوق یو قسم دی هغه راخوروم چې هغې سره د جنگ د هېڅ چا هم طاقت نشته دې کوه تور ته بوځه عیسی علیه السلام به دا مسلمانان بوځي او کوه تور کې به دیره کړي چې کوه تور کې دیره کړي نو خدای پاک به یأجوج او مأجوج راخواره کړي دا یو ځای کې بند دي او سکندر ذوالقرنین هغه ورته یو بند والی دی نبی علیہ السلام فرمایي دوی لګیا دي هغه بند کنې باسي هغې کې چې دوی داسې وړه غوندې سوړه پیدا کړي وی یاره بس لږ کارم پکې وکړو سار له به یې که خیري که نه و چې سار له راځي نو بیا ورته خدای هغه بند کړي نو چې کله د دې د ماتوالي ورځ را نږدې شي نو چې دوی کله هغې کنستل شروع کړي او لږ پاتې شي نو دوی به ده ووایي چې انشاءالله سار له به یې که نه و انشاءالله به ووایي نو هغه سوړه به خدای بنده نه کړي نو چې سار راشي نو به یې که نه دوی به راخطا شي او دوی به داسې وکړو هم من کل حدب ینسلون هر لوی ډیرې نه او په منډه رواني دوی چې کله راشي په دغه یو دریاب د لوی بحیرې ته وري په هغې به راشي نو چې په هغې راشي نو هغې کې هغه لومبي خلک به ترې اوبه وڅکي تږي به نو چې اوبه هغه لومبي خلک وڅکي نو لوی دریاب سیند نو چې هغه اخیري خلک پرې راځي نو اوبه به پکې نی نو هغې به هغه نورو ملګرو ته چې هلکه دلته چېرته اوبه تېرې شوي دي ښه ځای لوند دی دومره به دنیای هغې به صرف شروع کړي د دنیا په دې مخلوق دنیا کې خو به نور څوک نه د عیسی علیه السلام چې کوم مسلمانان دي هغه به هغه پټ کړي باقي به کافر هغه خو به مړه شي نو بیا به وایي چې یاره د دنیا هغه د ځمکې والا خلک خو هم تباه کړل دا غوا او میخې او ځنګلي حیوانات هر څه به اخوري ختم به یې کړي راځئ چې اسمان والا خدای سره جنګ شروع نو غشي به بر اسمان ته ولي نو خدای پاک به یې وله د وینې سره را واپس کوي تک سره نو دی به وایي چې هغه اسمان والا فرشتې مونږ مړې کړې ځای چې ګردو که په دې ګوټ مټ کې څوک پاتې شي دغې وخت کې په کوه طور کې به مسلمانانو بیا ګورې تکلیف راشي د مسلمان ژوند د تکلیف دی داسې تکلیف به راشي چې نبی علیه السلام فرمایي د سلو اشرفونه به هغوی له یو د هغوی سر بهتري سل اشرفی به ورکوي خو د هغوی یو سر به پیلي خو څوک بیا نه ورکوي وله وي به نه دومره به تکلیف کې وي عیسی علیه السلام به خدای ته زاري شروع کړي چې خدای دا پسه مصیبت په بل لانجه وړې خدای دا قوم هلاک کړي نو خدای پاک به د هغوی په دې اولو په دې ترخونو کې دانې راوخېږي ټول به داسې مړه شي لکه یو سړی چې یو ځل به ټول مړه شي چې مړه شي عیسی علیه السلام ته به خدای وایي چې دشمن دې هلاک شو راځه اوس عیسی علیه السلام سره د ملګرو چې بار ته راوځي نو ټوله ځمکه به یو لیش ځای به داسې نه چې هغه د یاجوج او ماجوج نه خالي نه هر ځای به ډکي او بوی به ځي خدای دینه به اوس مونږ دې ځمکه کې اوسېږو څنګه الله به یو قسم مارغان را پیدا کړي هغې به یې په خوله کې نیسي او دریاب ته به یې غورځوي دې لوی دریاب ته بیا به خدای باران وکړي باران سره به خدای را ځمکه پاکه کړي د هغې د هغه غشو لیندو باندې به مسلمانان اور بلی بیا به د عدل و انصاف حکومت شروع شي جناب د عدل و انصاف حکومت چې کله بیا شروع شو د هغې نه پس به بیا ورو مسلمانان کمیږي بیا به کافر زیاتېږي مسلمان به ورو کم شي داسې وخت به راشي جناب چې په مخ د ځمکه به یو کلمې والا سړی هم نی هېڅ څوک کلمه ګو به نی په مخ د ځمکه د خدای نوم به بالکل ختم شي او داسې جون به یو بل سره تیری لکه د دریاب دا خره او خرې چې یو بل سره څنګه جون تیری د ځنګل او د ځمکې دا سپی او سپي یو بل سره کوم جون تیری دقه جون به تیری هېڅ قسمه کلمه د خدای نوم د هغې نام و نشان بني ختم او چې کوم مسلمانان دي نبی علیه السلام فرمایي یو هوا به خدای راوالوځي هغه هوا چې کوم مسلمان باندې لګي بل دی به مري هغه له به خدای مرګ ورکړي ټوله دنیا به د کافرو نه ډکه شي بیا به مال خدای راخور کړي دغې وخت به الله د انور د مغرب نه مشرق طرف ته راوخېږي نور به رواني مشرق ته مغرب طرف ته به کوزېږي الله ذوالجلال به ورته واپس شه ارجعي من حیث طلعتې چې کوم طرف نه راغلی هم په هغې طرف واپس شه نور به لږ غوندې را واپس شي بیا به ورته الله وي واپس ځه دغه توبې د بندېدو دروازه ده بعض د هغې نه پس د هېچ چا توبه به نه قبلېږي اوس د توبې دور دی رونو
توبه الله ته وباسئ او خدای ته زاری و فریاد وکئ. بس بیا به ما علم ډیر شي، خو ټول به کفري د خدای نوم باندې څوک پیژني نه، الله به نه پیژني. نبی علیہ السلام فرمایي کنه لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله، تر هغه پورې به قیامت نه راځي تر څو پورې چې په دې مخ د ځمکه د الله الله نوم اغېښتلی کېږي. د خدای نوم چې اغېښتل بند شو فوري به قیامت بیا راځي. خیر خلک به لګوي، څوک به دوکاندار وي، هغه به کپړه خوره کړي په ګاک به یې خرڅوي، ګاک به ناستي د هغه نه کپړه بالي. څوک به لګي خپل حوض به جوړوي، څوک به لګي خپلو سارو له به ګیاګانې ریبي، څوک به لګي نوړی به رالي د خپلې خولې ته به یې اچوي. د جمعې ورځ به او د محرم د عاشورې لسمه ورځ به د عاشورې لسمه د جمعې ورځ او د سار د مانځه نه پس د نور خطو نه مخکې دغه ټیم کې به اسرافیل علیه السلام شپېلی ووایي. چې شپېلی ووایي دې شپېلی سره به د ټولو خلکو نه ساګانې والوځي، ختم بشي. هغه انسان چې نوړی یې خولې ته اوچته کړې ده خولې ته به یې ونه رسي او سا به ترې وخېږي. هغه انسان چې کپړی ګاک ته خوره کړې ده را او به یې نن غاړي او سا به ترې وځي. هغه انسان چې هغه خپل حوض لیوه هغه به په هغه خپل خټه وانه چي چې سا به ترې وځي. بس مکمل قیامت چې ته ویلې کېږي دا ټول ساګانې به وځي. په قبرونو کې چې کم خلق دفن دی، که مسلمانان دي او که کافران دي، د هغې روحونه به هم لاړ شي د اسرافیل علیه السلام په شپېلی کې به ورننوځي. دغې وخت نه مکمل روحونه ټول د اسرافیل شپېلی ته لاړل، عذاب د قبر او خوشحالي او هر څه بند، روحونه لاړل ختم شو. یو مضبوط ګړزار به شروع شي، اسمان به ټول ټوټې ټوټې بشي، ختم. ځمکه به داسې والوځي لکه دا مالوچ چې دا پاغوندې دا مالوچو باندې هوا راچي او په تاسو خیالي که نه د پنبې دا مالوچو په دې سخته سیلۍ کې په دې هوا کې تاسو دا خواره واره وینئ. غرونه به ختم شي، دا سپومۍ به ختم شي، نور به ختم شي، ستوري به ختم شي. قیامت چې څه ته ویلې کېږي نو هېڅ شی به پاتې نه، اوبه او هر څه ختم، ټول هر څه به ټوټې ټوټې او دړې وړې به شي، هېڅ شی به هم پاتې نه شي. بیا به رب العالمین واپس دا مخلوق را جمدی کی د شام په ځمکه باندې. اوس چې کومه د شام ځمکه ده دا به خدای بیا خوره کی، او چې څومره روحونه د اسرافیل علیه السلام په شپېلی کې وي چې دا شپېلی ووهي هغه روحونه به ته راشي خپل خپل وجود ته به ننوځي، او داسې به دا خلک د خپلو قبرونو نه راپاسي اذا هم من الاجداث الى ربهم ینسلون، لکه دا باران چې وشي او سار راپاسي او دا کم بوټي دا زرغونتیا په دې ځمکه د پاسه راوټوکېږي، داسې به راوټوکېږي او د الله حساب کتاب تر حشر میدان ته به ور مخامخ شي. بیا به د سره خدای پاک د دنیا د دې عمل، د دنیا د دې قول و فعل، د دنیا د دې مال او دولت د دې به را سره الله حساب کتاب کوي. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. ستاسو څه خیال دی چې ګنې ما بس پیدا کړی یا خدای پاک فرمایي ما ته باړو دوباره ستاسو اړو پیشي بیا ونشي؟ دا هېڅ چرې نه کېږي. دومره نظام الله پیدا کړی دی، مونږ به خدای ته مخامخ کېږو، الله به مونږ نه تپوس کوي څه دې ویلي دي او څه دې کړي دي او څه دې ګټلي دي او څه دې خرچ کړي دي. دې باقاعده خدای تپوس کوي څه عمل دې کړی دی او که دې نه دې کړی. ورونو دا لوی مصیبتونه، تکالیف او دا لوی ابتلاعات زمونږ د مسلمان په سر دي. کمې وړې وړې نښې د قیامت خود فوراً راغلي دي، لکه نبي صاحب فرمایي د مور پلار بېعزتي به شروع شي. مور او پلار به څوک خیال نه ساتي، نافرماني به شروع شي. دا یوه نښه شته که نشته؟ بلکل ښکاره. د مور او د پلار خیال بني او د دوستانو خیال بی، د دوستانو تعلقات به وي، د مور او پلار بني. نری جامې به ښځې واغوندي، شته که نشته؟ ښکاره خبرې دي. سړي به د ښځو تابع شي، شته او که نشته؟ ښکاره خبرې دي. فحاشي او بدعملي به خوره شي، هغه فحاشي او بدعملي خوره ده. او د قوم مشران به رزیلان بی، کوم چې نیکان خلک یې هغې به د قوم د مشرونو توبه وباسي، هغې به وایي مونږ د قوم مشری نالو. او چې کوم رزیلان ساد القوم ارذلهم، د قوم سیادت او سرداری به د رزیلو
او د کمینه او د بدعملو خلکو په لاسونو کې بشي. داسې حالات جوړ دي کم چې نبي صاحب فرمایي، او په مسلمان دا حالات به ځي او راځي به. خو الله دې مونږ هغه مسلمانان جوړ کړي چې کم دغې حالاتو ته مونږ ټینګ او کلک ولاړ یو. بس ایک نمبر مسلمان، دو نمبر مسلمان نه، بے غیرت مسلمان نه، غیرتی مسلمان نے خدای پاک جوړ کړي. ایمان باندې خپل کلک شو، پیسې باندې خرڅېدونکي مسلمان نه، کلک مسلمان. او حضور پاک یو ځل او فرمایل وی په مخ د ځمکه به دجال ارض ته داخلیږي، یو مکې او مدینې ته به نه داخلیږي. مکې ته چې راشي د مکې په درو باندې به فرشتې ولاړي، تورې به ورسره دجال به نه پرېږدي، او د مدینې په درو باندې او په لارو کوڅو کې به فرشتې ولاړي، تورې به ورسره. نو دجال چې راشي شام ته به له مخ ور واړی، نو شام ته به لاړ شي او په شام کې به هلاک شي. خو دا دوه کلي دي چې دې ته به دجال نه داخلیږي، طاعون او وبا والا مرض به نه داخلیږي. داسې بیماری بعضې وخت راشي لکه په چرګانو راشي په یو ساعت کې ټول مړه شي، یا په ګډو چیلو به پخوا راتله اوس خو ولستنې وي ټول به یو شان مړه شو، یا په څاروو په انسانان هم داسې راځي یو شان وبا، ډېر خلک پکې مړه شي. نو داسې اکا دوکا بیماری به راځي خو وبا به نه راځي. یو صحابي دی حضرت تمیم الداری رضی الله تعالی عنه، دی عیسائی مسلمان شوی، عیسائی مسلمان شو. مستو ترمذی شریف کې واقع راځي. دی راته نبی علیہ السلام لوی مونږ 10 کسانو د کلي نه راووتو او یو دریابي کشتی و انګوټ په هغې کې کېناستو. وی دریابي سفر و دی کې هوا د جانب مخالف نه شروع شوه، زمونږ کشتی په مخه کړه په خپل کنټرول کې نه وه کشتی. بعضې وخت کې په دې دریاب کې دا زول او طوفان راشي، کشتی په مخه کړه یو جزیرې ته یې وړه. یو جزیرې سره زمونږ کشتی ورسېده او بس مونږ عافیت او خیر په دې کې وګڼو چې د دې کشتی نه کوچ او دې جزیرې ته اوس ور داخل شو. هغه زمانه خو داسې وه چې دنیا ډېره خوره نه وه. وی مونږ دا کشتی نه کوز شو، اموتړلی او یو جزیرې ته ور دننه شو چې دا هوا کله برابر شي نو دې کشتی ته به وخېږو نو مدینې ته به روان شو. وی چې څنګه هغه جزیرې ته مونږ د دریاب نه سمندر دریاب دی کوز شو، لږ ور مخکې شو یو حیوان ومولید، یو شی دی جمدی شی دی او ټول په ویښتو کې ډوب دی، یو شان ویښتې دی، د مخې او د شا پته یې بلکل نه لګېده. وی مونږ ته ویرېدو، مونږ هغه خبرې شروع کړې د انسان په شان. خدای دا څوک دی؟ شیطان دی؟ پیرې دی؟ دا څه بلا ده؟ مونږ ته تپوس وکړه ته څوک یې؟ وی مونږ ته وی چې زه جاسوس یم، انا الجساسا، جاسوس یم. ته جاسوس څنګه؟ جاسوس څه ته وایي او څوک یې او څوک نه؟ وی مونږ ته وی چې ما څه کوئ، تاسو لږ مخکې ورشئ، دغه ځای کې یو بله جنګی ده، یو بڼ دی او یو ځای دی، هلته یو سړی ستاسو انتظار کوي. خدایا هلته سړی څه کوي زمونږ انتظار، او دا سړی څوک دی، کم ځای دی؟ وی خیر مونږ لاړو چې لږ مخکې لاړو، هلته یو ځای یو سړی پکې ولید، ډېر غټ دروند سړی و او لاس یې په زنځیرونو د سټ سره تړلی شوي او د خپو نه هم په غټو زنځیرونو تړلی شوي. وی مونږ وی چې دا خو څوک شیطان دی. و چې دا څه مسله ده، چا تړلی دی او دا څوک دی؟ چې ورنږدې شو وی مونږ ورته وی ته څوک یې؟ وی دلته څنګه رالی؟ وی مونږ وی دقسې مونږ 10 کسانو په دې کشتی کې، او کشتی ډغر وواله، زول طوفان راغی د جزیرې ته کشتی راوړه او ترې راکوشو. یو میاشت هم په دې کشتی کې تېره کړه، خوراک څښاک هم خلاص شو. یو حیوان سره مخامخ شو د ویښتو ډک، هغه را سره خبرې شروع کړې. مونږ ته تپوس وکړه ته څوک یې؟ تا دې راولېږل، ته څوک یې؟ وی داسې یو ټوپ یې ووی په هغه زنځیرونو کې، یو چغې وواله. وی مونږ خو 10 کسانو خو بیا هم ترې ویرېدو. مونږ وی چې څوک یې؟ وی زه راته خپل ځان ښیم، خو تاسو څوک یې؟ مونږ ورته خپله قصه وکړه چې عرب یو، دلته څنګه راغلې، ټوله قصه مې ورته وکړه. وی بیا ماته مونږ ته وایي چې نهر بیسان، د بیسان د کجورو چې کوم غټ باغ دی
انګور کجوري پکې دي دا غي سحال دي دا په اردن کې اردن سره خوا کې هغه زمانہ کې یو لوی باغ اوس هم دا دی کې یو باغي خلک مشهوري خلک دا غي تماشې لمزي او سیاحت لمزي دا یو غټ باغ هغه نخلستان د کجورو او هغه باغ څنګه دی مشهور کې خلک سیاحت تاغې لذي موږ ورته چې بالکل ډېر ښه باغ دی ډېره ښه میوه ورکوي دنیا ولا سیل روانه ده وی یو وخت به راشي چې دا باغ به اوچ شي وی به وی چې جزیره تبریه چې کم دغه دی دا دریاب دی هغه څنګه دی وی موږ ورته وی چې ښه آباد دریاب دی او خلک ځي سیاحت ډول او پکې چکرې لګوي وی یو وخت به راشي چې دا دریاب به م اوچ شي نهر زوعر د هغې یو چینه ده د هغې تپوس یې وکړه چې هغه چینه څنګه ده موږ ډېرې خوږې اوبې دي او عرب ځي هغې کې سیاحت هم کوي اوبه هم څکي وی یو ټیم به راشي چې دا به م اوچ شي وی بیا راته وی چې د عربو څه حال دی وی موږ ورته وی چې د عربو خو ډېر ښه حال دی او ښه دي خپل تجارت کې یو څوک خپل پټي باغونه کوي وی چې څه نوې حالت خو نشته څوک نوې پیغمبرۍ دعوه خو چا نه ده کړې وی موږ ورته وی چې یو سړي خو د نبوت دعوه کړې ده په مکه مکرمه کې پیدا شوی دی او مدینې ته هجرت کړی دی وی راته وی چې دغه سړي څه حال دی خلک یې ملګرتیا کوي که نه کوي وی موږ ورته وی چې او چې کوم نږدې ملګري دي نږدې خلک دي نو هغې یې ملګرتیا کوي او چې کوم خپل قوم دی هغې یې ملګرتیا ونه کړه وی چې څوک یې ملګرتیا کوي دا ښه کوي او چې څوک یې ملګرتیا نه کوي دا بد کوي یو وخت کې به راشي چې ده به په دې ټوله علاقه باندې قبضه راشي ملګرتیا یې پکار ده چې ملګرتیا یې وشي وی خیر مونږ ورته وی چې ته څوک یې وی زه دجال یم زه دجال یم ان قریب دی چې زه به روزم او زه به ټوله دنیا کې 40 ورځې کې ګرځم 40 ورځې کې به ټوله دنیا کې د چکر لګوم دوه کلي دي چې هغې ته به زه نشم داخلېدی یو ته مکه وی بل ته طوابه او طیبه وی دې دوه ته به نه داخلېږم ولې به نه داخلېږم فرشتې به د هغې په لارو کوڅو کې ولاړي او تورې به ورسره ما به نه پرېږدي او نور به زه په ټوله دنیا لګیم چکر به لګوم په 40 ورځو کې وی دا خبر ام ته واورېدې او موږ ته را روان شو یریدو کشتۍ ته وختو راجو چې نبی علیہ السلام ته تمیم الداری دا قصه وکړه نو نبی علیہ السلام په خوشاله شو ځکه دا واقعه نبی علیہ السلام صحابه ته مخکې بیان کړی و نو د مانځه نه پسې ټول صحابه را جمع کړل کېنول او په منبر د پاسه ودرېد وی تاسو ته پته ده چې ما کم سله راوغوښتی وی نه د الله رسوله وی دا تمیم الداري عیسایي دی مسلمان شوی دی او د دا قصه دا ټوله قصه نبی علیہ السلام صحابو ته بیان کوي د راته داسې ووی وی دا چې تاسو ویلي ما چې څه وی داسې ته ووی که نه تمیم الداري وی او نبی علیہ السلام صحابو ته چې ما درته څه ووی دا تمیم الداري هغسې وی که نه وی وی او بالکل وی نو حضور پاک خونټه مبارک اوچته کړه او ځمکې له راوبروله وی چې دجال وی چې توابې او طیبې ته به نه داخلېږم نو وی دا هغه توابه ده او دا هغه طیبه ده دې ته به نشي داخلېدی نور په ټول دنیا به چکر لګوي نو مدینې منورې بل نوم توابه دی طیبه دی طاعون وبا به نه داخلېږي دجال به نه داخلېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د مدینې خلقو سره سکیمونه او سازشونه جوړوي وی داسې به خدای ویلي کې لکه مالګه چې اوبو کې واچو دا ویلی شي او فرمایي وی چې کوم انسان د مدینې په تکلیف باندې صبر وکړه هلته ورته تکلیف پیښ شو زخم شو وجود ته زخم ورسېد بیماری ورته ورسېده ټینشن پریشانی ورته پیښه شوه وی د قیام او د پې صبر وکړه د قیامت په ورځ به د دې سړي دپاره زه د الله په دربار کې سفارش کوم او نبی علیہ السلام فرمایي وی داسې به څوک پیدا شي چې د مدینې نه وځي او مدینې نیخ وخه چې کم انسان د مدینې نه اعراض وکړو او نفرت وکړو د مدینې نه ووته وی الله به د هغه په ځای مدینې نه د هغه نه بهتر سړی راولي او یو ځل یې فرمایل وی شام به فتح شي وی خلک به چکرې لګوي شام ته چې شام فتح شو هلته به ځي وی ځي به خلک او تلوار به کوي ښځې به م بوځي بچي به م بوځي غلامان به م بوځي خو دا خلک نه پوهېږي قسم دی چې مدینه به له د شام نه غوری
وی عراق بفتح شي خلق بخپل خزي خپل بچی نوکران په سارو ساروي کې چې او هو عراق کوفه بصره فتح شو مون التزو وی قسم دې چې مدینه ولا خلقو کدوی پويږي و یمن بفتح شي نو خلق بخپل بچی او خپل نوکران او خپل زامن په سارو بار کې چې یمن فتح شو مون التزو وی زیب یمن تا دا به تخخ کاری وی قسم دې چې مدینه ولا خلقو کدوی پويږي ته حضور پاک وطن ما دا ابو هوا قصه له توکل د فرشتو ګوان د قرآن د نزول او د نازلېدو ځای چې پیغمبر علیه السلام د نبوت د پیغمبرۍ نه پس 14 کاله په مدینه په مکه کې تیر کړي دي او 10 کاله په مدینه شریفه کې تیر کړي دي او د خپل ځان د دفن دپاره مدینه منوره غوره کړي حنین فتح شو مکه مکرمه چې فتح شوه نو نبی علیه السلام صحابه ځان سره واخیستل لال حنین فتح شو او طائف په دې علاقو باندې قبضه شوې بلا غنیمتونه حاصل شو یو ځای د جعرانه وته وای اوس هم بعضې خلک لاړ شي جعرانې ته او د هغې نه یو عمره کوي حاجیان صاحبان چې لاړ شي یو 20-22 کیلومیټر د مکې مکرمې نه بهر ده د دغه ځای نه نبي علیه السلام عمره کړې ده نو بعضې خلک ورته غټه عمره وایي دا زمونږ د خلکو اسې خبرې دي په عمره کې غټه وړه نشته عمره بس دې ته وایي چې د حرم د ځمکې نه بار وځه او احرام وتړه او نیت ته عمرې وکړه او راشي طواف وکړه او د صفا مروه سایې وکړه نو دې کې غټه وړه نشته که څوک د مسجد عایشې نه کوي که څوک د جدې نه کوي که څوک د عرفات نه کوي او که څوک د جعرانې نه کوي که څوک د پاکستان نه کوي او که څوک د مدینې منورې نه کوي دې کې هېڅ فرق په عمره کې نشته د ټولو ثواب یو برابر دی نه پکې غټه شته او نه پکې وړه شته البته یو خبره ده چې څومره د لرې ځای نه دې نیت وکړو احرام دې وتړو او لبیک دې زیات وي نو قدمونه دې زیات واخیستل ثواب به دې زیات وشي لبیک ته ډېر وي ثواب به دې زیات وشي او چې د مدینې شریفې نه دې نیت وکړو نو دې کې دا فایده ده دا فلسفه چې د حضور پاک سره لږ موافقت به دې راشي ځکه نبي علیه السلام مبارک د مدینې شریفې نه عمره کړې ده او که د جعرانې نه دې وکړو نو د پیغمبر علیه السلام یو سنت باندې دې عمل راغی ځکه حضور پاک د جعرانې نه عمره کړې ده دغلته غنیمتونه تقسیم کړل نبي علیه السلام له الله ډېر هوښیارتوب او ډېره پوهه ورکړې وه نو مکه فتح شوې وه نږدې نو د مکې چې کم خلک وو هغوی له ډېر څاروي ورکړل غنیمت اسې هغوی له ډېره ورکړه هم په دغه میاشت نیمه کې مکه فتح شوه او هم دغه میاشت نیمه کې د مکې خلک کافران او مسلمانان شو نو چې کم نوي مسلمانانو د 10 ورځو د 20 ورځو د میاشت هغوی له ډېر غنیمتونه ورکړل چا له 100 خان چا له 50 خان او چې کم د مدینې منورې انصارو یا زاړه کم صحابه هغوی له پیغمبر علیه السلام لږ لږ شی ورکړه نو د سړي په اړه کې ګیله پیدا کېږي که نه چې زه زوړ ملګری یم او زوړ مسلمان یم او هجرتونه مې هم کړي دي او جهادونه مې هم کړي دي نو ما له لږ شی راکړه او چې دا د 10 ورځو مسلمان دی 10 ورځې شوي دي او 20 ورځې شوي دي اوس هم ورسره جنګونه وکړل دوی له ډېر ورکوي لیکن د نبي علیه السلام حکمت و هغوی له ځکه ډېر ورکړل چې نبي علیه اخو زمانه د موټر او د جز نه وه او د ټینک او د توپې زمانه نه وه حضور پاک وی چې دا خو د 10 ورځو مسلمانان دي او مکه م ترې اوس فتح کړه نو اوس به دوی واپس مدینې شریفې ته هسې نه دي بیا چې ته بغاوتونه کړي او بیا غوبل جوړ نه کړي او په مکه کې چې کم کمزوري مسلمانان دي دا راته چې ته مړه نه کړي نو بیا به د مدینې نه خو 400 میله مزل دی بیا به څوک راځي نو د نبی علیه السلام په دې کې دا غرض و چې دوی له لږ مالونه ورکم نو په اسلام به لږ کلک شي د زړه مینه به اسلام سره پیدا شي نو شورش به جوړ نه کوي بچیاره پاک کوپر کې زمونږ څه پیدا وه دا د په اسلام کې خو خدای میلو شو هم پیغمبر میلو شو او هم راته بلا غنیمتونه سلسلو خان هغوی په سترګو لدي بلا اوخان راته میلو شو بلا مالونه د علیه السلام په دې کې دا غرض و خیر د مدینې انصوارو لږوندې او پټې بعضې هلکانو ګیله شکوه وکړه اوهو وی نبي علیه السلام د مکې خلکو له ډېر غنیمت ورکړه د 10 او 20 ورځو مسلمانان دي او موږ د کلونو مسلمانان یو جنګونه هم کړي دي موږ له لږ مال راکړه او چا پکې وی ها چا سره چې اوس موږ جګړه وکړه او زموږ تورې د هغوی په وینو رنګ دي هغوی له 100 خان ورکړل او موږ له لږ لږ راکړل نبی علیہ السلام ته دا خبر ورسېده چې ورسېده
نو اعلان یې وکوي د مدینې انصار چې څومره دي دا ټول په یو تمبو کې راجمع شي، تمبوانې لګولیو دا نور د پاره خیمې دې کې راجمع شي، بل به پکې څوک نی. ټول انصار راجمع شو، هلکان او بوډاګان ټول د سیل. نبی علیہ السلام والا راغی وی ټول انصار یې وی هو ایله به انصار دا نوم دا ولا الله رسول خوده دی. مخکې به ورته ابن قیله وی د دې چې ته قیله مشرنیا تېره شوې ده د یمن نه راغلي د سل کې د مدینې خلک، نو بیا ورته انصار نوم کېښود چې دا انصار لقب چې د حضور پاک مدد یې کړی دی. د مکې هغې ته به مهاجرین دي ته به انصار وی. قرآن کې هم ذکر دی او رسول الله مبارک هم ذکر کوي. وی صرف انصار یې باقی خو در کې څوک نشته. یو صحابي ورته وی او صاحب موږ صرف انصار یو، باری را کې بل څوک نشته، صرف یو خورایي را کې باری شته. خورایي یې چا ته وی؟ نبي علیه السلام ته وی، ځکه د حضور پاک نیا د مدینې وه، د نیکه مور قره نیا چې ورته وی د نیکه مور. نو خوشتبي وکړه وی صاحب بل څوک باری نشته، یو خورایي را کې شته. حضور پاک اخندل وی ان ابن اخت القوم منهم، وی زه خورایي د هغه قوم نه حسابېږي، زم ستاسو یم. یاره وی څه خبره راته رسېدلې ده، چا دا خبرې کړې دي؟ هغې خو به دروغ نه وی. وی صاحب او دا خبرې زموږ مشرانو نه دي کړې، سپین ږیرو خدای لکانو کړې دي. وی څه ویلې دي؟ وی دوی وی چې موږ د زمانو مسلمانان یو او مونږ له مالونه کم ملو شو، د لسو شلو ورځو کسان دي مسلمانان، هغې له ډېر مالونه ورکړل. زمونږ تورې د هغې په وینو اوس هم رنګ دي، ورسره جنګ وکړه، په مکه کې مکم ته واغېسته، هغې له ډېر مونږ له لږ. حضور پاک وی او بلکل داسې مې وکړل. ولې مې وکړل؟ د هغې اسلام سره مینه پیدا کو. تاسو خاصم شو چې مسلمانان یې، که مال نه لر کوم کې ایمان پروت دی. هغې خو کچه دي، نوی مسلمانان دي، اسې نه زوزم شورش جوړ نه کی، بغاوت نه کی، بیا به څوک ورپسې راځي. هغې له د زړه مینه پیدا کوم، مال ولا ورکوم. تاسو خو هسې چې مسلمانان یې. او ای انصارو، الله اکبر، عجیبه خبره کوي. ای انصارو، سمه خوښه ده چې خلک کورونو ته اوښان او ګډې چیلې بوځي او تاسو ځان سره مدینې ته رسول الله بوځئ. ګډه چیلې اوښان هم خوښ دي غنیمت، او که رسول الله هم خوښ دی ځان سره بوتلل غواړئ. بس انصار په ژړا شو، د الله رسوله نه مو ګډه پکار ده او نه م چیلې او نه م اوښ پکار دی، زمونږ ته پکار دی چې ته موږ سره مدینې شریفې ته لاړ شي. دا ګوره د انصارو څومره فضیلت. او بیا حضور پاک اعلان وکړ، وی فرمایل وی لولا الهجرتو لکنت امرأ من الانصار، وی که هجرت نوی مقرر نو زب انصارو کې پیداو، او ټول خلق بډیریږي، انصار به کمیږي، او استاسو به حق تلفی کیږي. رستو بادشاهان به تاسو له خپل حقونه نه درکوي، خو جنگ به ورسره نه کوئ، صبر وکئ، ما سره به مو په حوض کوثر ملاقات کیږي. او بیا فرمایل لو سلکت الناس فی شعب، وی که خلق په یو دره رواني او انصار په بل دره رواني، لسلکت شعب الانصار، زه به د انصارو په دره کې ځم، بل چا سره به نه ځم. او که خلق په یو خول کې ځي او انصار په بل خول کې ځي، زه به د خلقو سره سفر نه کوم، زه به د انصارو سره سفر کوم. او نور خلق زما جامه ده، کمیس مې دی، او انصار زما بنین دي چې زما وجود سره لګېدلی دی. او نور خلقو مثال داسې دی زما لکه لاس او خپې چې دي، او د انصارو مثال داسې دی لکه زما میله چې وي، تاسو زما میده. او بیا فرمایل وی تاسو زما صندوقچه یې، صندوق کې خلق خپل خاص سامان امانت اږدي، رازونه مې تاسو سره امانت پراته دي. صحابه په دې خوشحاله شو. هغې وی چې مونږ خو یې مکه فتح شوه، اوس به نبي علیه السلام په خپل کلي کې پاتې شي. اوس غلبه راله، بس پته ولګېده چې نبي علیه السلام خپل کلي کې نه پاتې کېږي او مدینې شریفې ته ځي. په هغې انصار خوشحاله شو. دې نه تاسو معلومه کړه د مدینې منورې برکت چې حضور پاک ځان له مدینه خوښه کړه. حالانکه چې خپل وطن د خلکو فتح شي نو بیا وایي ده بس مونږ خو هجرت کړی، مکه د کافر وطن اوس د مسلمانانو وطن شو، بیت الله دې پکې جنات، زه چې ځو مکې ته واپس وې نه، زه مدینه کې خپله زندګي ټوله په مدینه منوره کې تېره.
نو مدینه منوره د برکت ځای دی د مارو. حضرت جبریل علیہ السلام او حضرت میکائیل علیہ السلام او نور چې څومره فرشتي دي بار بار به مدینه شریفه ته راتلې او د حضور پاک زندگی خوشحاله زندگی او د محبت زندگی او د امن او د اطمینان زندگی دا په مدینه شریفه کې تیره شو. یو حدیث پاک کې راځي ان الایمان لا یعرض الى المدینه کما تعرض الحیة الى جحرها. وی دا ایمان د مدینه نه خورم دی او دا به مدینه ته راغونډیږي ورورځو او داسې به مدینه ته راغونډ شي لکه څنګه چې مار د سوړي نه اوځي واپس پلي سوړي ته ځي او په سوړه نه نوځي. وی تک قیامت پر ورځ هلاکیږي نو اخیری کله به مدینه منوره هلاکی. دا د مدینه منورې برکات. بلکې تر دې حده پورې که یو سړي د الله په مدینه کې مرګ خوښ کړه، مرګ خو د الله په خوښه دی، خو دا تمنا او دا سوچ چې ما له مدینه کې مرګ راکړي او دی مسلمان. نبی علیہ السلام وایي د قیامت پر ورځ به د سفارش زه کوم. د دې وجه نه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه به یو دعا کوله اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتتی فی بلد رسولک. یا اللہ مال ستا په لار کې شهادت راکړي. دا سوال به کوم شهادت را لراکړي. حضرت خالد ابن ولید څومره لوی مجاهد نبی علیہ السلام ورته یو موقع کې سیف من سیوف الله دا الله توره ویلې ده په غزوه موته کې. نبی علیہ السلام وی فلان کې سړي سره به توره کاغه شهید شو فلان کی سره بای مشری جنډا، کاغه شهید شو فلان کی سره به جنډای او کاغه شهید شو نو چې بیا چا جنډا په لاس کې واغښتا نو بچی د حضور پاک د خلې نو خطر همدا سے شو. بیا هغه صحابي شهید شو بل جنډا واغښتا، هغه شهید شو بل جنډا واغښتا، شهید شو بس خالد ابن ولید ورله جنډې پته کړه او پیغمبر علیہ السلام په مدینه منوره کې پیشنګوئی ورکړه. وی چې ما څنګه ویلی ورسیو شو فلان کې شهید شو جنډه فلان کې واغښتا، فلان کې شهید شو جنډه فلان کې واغښتا، فلان کې شهید شو جنډه فلان کې واغښتا. ا شهید شو جنډه خالد چا واغښتا؟ خالد نو میوانه غښتا. دا الله د تورو نو تورې جنډه واغښتا. سیف من سیوف الله، سیف الله د الله توره. ډېر زبردست جنگونه وکړل او زبردست مجاهد تیر شوی دی. او چې کله مرینو په خپل کټ پولی کې مری په مدینه کې بیمار دی نو جاړي. اوهو ډېر جهادونه مې وکړل، شهادت کې مې نصیب نشو، شهید نشم. جهادونه مې ډېر وکړل خو شهادت مې په قسمت ونه رسید. شهادت پسې جړل په خپل مرګ وفات شو. زمو علماء لیکي وی خالد اس شهادت پس جاړي. هغه ته نبی علیہ السلام د خدای توره ویلې دی. نو د خدای توره څوک ماتولی شي چې شهید شو؟ خدای خدای توره ماته شو. توره خدای توره خو څوک نشي ماتو. نو صحابه به شهادت پس جاړل. نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللهم ارزقني شهادة فی سبیلک، خدای ستا په لار کې مې شهادت نصیب کې. واجعل موتتی فی بلد رسولک، و خدای شهادت په مدینه کې غواړم، مرگ میں دا مدینے پا خورا کے بار نا. نو چاوته وی جیبه خبره ده هم شهادت غواړم د مدینه مرګ غواړي دواړه کمزې کیږي. اخو چې ته جهاد تلاړ شي هغه زمانه کې خو مدینه او غیر چاپیره فتح شوی. حضرت عمر په زمانه کې خو ډېر لوی فتوحات شوي دي. اخو چې ته میدان ته چې ته جهاد دلاړ شي نو التبا شهادت ملو شي. نو مرګ دلته غواړي، دلته کافران کم دي، جهاد کم دی. او شه مدینه مرګ هم غواړي او شهادت هم. هغه وی چې خدای ته خوښه شي نو دلته هم راکولی شي. او ماغسې وشوه سار منځ یې کو، قرات یې شروع که. ابو لؤاد مغیره ابن شعبه رضی الله عنه غلام، هغه مجوسی د اور عبادت پې کو. هغه ول لورو هغه دوه مخې دي چاله جوړه کړې و، خنجر چې وته وي او ولې د زهر وبم ور کړې وي. او چې د سنگ تلاوت شروع په صورت یوسف په عموما د سار په مانځ کې تلاوت کو، بل شاتنه به پاغه خنجر غزار وکړ. او چې غزار یو کنو خنجر یې ترې خېټه سره بار راوست. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه وخت کې مونږ خراب نه کو، زر رستو بل صحابي لمټونی مصالحه باندې درو، زر بل مخ کې کو.
او شاده پریوته نور خو شاده په چالو لګي او وینې ته بیږي چته ټینګې دی شي بیا بلې مخکې کاغه باندې مونځ وکړه هغې ظالم بیا منډه واله صحابو رانیوه څوارلس صحابې نورم په چاړو ووایل چې اصلي بربنډه چاړه ده بیا یو صحابي پې د پاسه یو کوخ ور واچو په هغې کې سره بند کړ بیا ځانه ذبحه کو خو بچ شو نو چې اوچته یې که چې وروستو صحابه چې وروستو صفونه وه خو غټه جمع وه نو هغې وې نور خو پوی نه شو خو دونه پوی شو چې څه لږ ګړبړو شو په لومبو صفونو کې بجلي خو نه وه او دونه پوی شو چې د عمر آواز بدل شو د بل چا آواز شروع شو قرات شروع شو چې هغه ډېر مختصر منځ قابل صحابي د یو چت کو کور ته یې یوړو وینې ته بیږي نو چې وینې ته بیږي دی بېهوشه دی او کله په هوش کې راغی نو لومبې تپوس یې وکړو وی چا ووایلمه چا ورته وی صیب هغه فلانکي مجوسي غلام ابو لؤلؤ ووالې وی الحمدلله چې د مسلمان د لاسه مړ نه شو د کافر د لاسه مړ شو بله شهادت پې غوښتې دی که نه پیغمبر په ښار کې خدای پاک هغه دعا قبوله کړه بیا بېهوشه شو چې کله په هوش کې راغی وی اوبه راوړی نو په منډه وله زوی اوبه راوزغلولې نو چې اوبې وله راوزغلولې وی ما کېنوې او دس کومه وی مونږ خو چې تو بس کې جوړه صاحب ته مه وینه د نه بیږي زوی ورته وی بچي دین ما ته مه ښایه ما د رسول الله مبارک نه دین زده کړی دی ما ته دین مه ښایه وخت باقي دی د مانځو وی او وخت باقي دی مونځ قضا خو نه دی وی نه وی شابه ما نیخ کې چې اودس وکړم اودس یې وکړو دغه حالت کې چې وینې ته بیږي نو چې اودس یې وکړو بیا لږه سخته پرې راله بېهوشه نوخ یو پوټې غوندې ډډه یې وواله وی ما پاسوې چې مونځ وکړم یا صاحب په ملاس ته په اشاره د لمونځ دې وخت کې جایز دی په اشاره وکړه که نه وی بچې ما درته ونه وي چې ما د رسول الله مبارک نه مونځ زده کړی ما ډډه راکړې چې مونځ وکړم مونځ یې وکړه چې پی وله ورکړل نو خېټې نه پی راووتل وفات شو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لیکن هغه دعای خدای قبول کړه چې خدای شهادت راکې مرګ د رسول الله مبارک په کلی کې راکې علما دین معلومي چې یو سړی دا تمنا کولی شي چې خدای مال په مدینه منوره کې مرګ راکې ول ایمان سره دا تمنا کولی شي ایمانس کې یو خبره د تکوم دا صادر ګرځي مونږه دی جمعات کې دلا هغه درې اخلو قالینی تک جمع شروع شو هغې ما تپوس کړی دی نو هغې یو جانماز په هغه درې باندې په 600 روپۍ کېږي څه کم هم کېږي او زیات هم کېږي خو چې کم ښه غوندې دی متوسط هغه په 600 روپۍ باندې هلک لږ صبر کوله په 600 روپۍ هغه یو جانماز کېږي او دې دپاره زمونږ تاسو ته پته را اته نهه غټې درې په دې حال کې لګي څو بار هم لګي او دې جمع را روان دی نو دا جومات ګورې مونږ نه بار چنده غوښتې ده نه کوم که مې بار داسې دوستان شته که هغې ته مې تلیفون هم وکړو ممکن ده چې لږ دولس درې به وروړي سبا به یې راوړي خو زما دا عادت نه دی نه چندې غواړم نه بار چاته ویم چې چنده راوړی دی جومات لپاره او نه دا سوال مې عادت دی او نه دا کوم خو دا ستاسو جومات دی تاسو پکې مونځ کوئ جمعې مونځ هم پکې کوئ او ستاسو جومات دی تاسو ته زه کوئ نو که څوک پکې یو جانماز اخیستی شي په 600 روپۍ هغه دره کې 14 جانماز راځي او که څوک پکې 2 اخیستی شي که څوک پکې 3 اخیستی شي نو تاسو ډېر لوی ثواب دی د جانماز د درې به راته زه څه فضیلت بیانوم مونځ به پې کېږي ثوابونه هم کېږي او دا په کلونو پرته خرابېږي نه په کلونو اقالین په کلونو پروتي خرابېږي نه نو که 50 کاله او 40 کاله پروتي ستاسو ثواب به کېږي ماشومان پې د پاسه سبق وایي ثواب به هم کېږي ځکه د دین مدرسه ده او نو تاسو ټولو ته دا ترغیب در کوم که په خپله کولی شئ که بعضې دوستان یې د چا مالداري او تاسو ورته وایه هم په کیسه اخیستی شي که څوک یو غټه درې اخلي غالبا د دې جومات په دا نیم سب تقریبا په 8000 9000 روپۍ به پرېوځي مجموعه چې هغه ځای پورې کېږي 15-16 باندې یوه درې زموږ سره سري کېږي نو هر څومره حصه چې پکې څوک اخیستی شي نو هغې کې تاسو خپل ځان شامل کړئ دا د الله جومات کې دین دی نو خپله حصه پکې شوق سره شامله کړئ ها نو زما وروڼو دین دا معلوموي علماء کرام چې څوک د مدینې منورې مرګ ځان له غواړي نو غوښتې شي لکه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه شهادت هم وغوښت او د مدینې منورې مرګ یې وغوښت
او مدینه شریفه کې او خوش قسمته څومره و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو نو صحابه اختلاف جوړ کو، چاوی اولوی مکه مکرمه ته چې کم قبرستان دی د پلار نکالته و، چاوی شام ته وړو بیت المقدس کې دفن کو، چاوی د مدینه منوره قبرستان ته وړو الته دفن کو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه او فرمایل هغه ما د نبی علیہ السلام نوریدلی دی چې پیغمبر کم دی وفات شو الته دفن کې، دغه دی ولا خدای خخ کړي وخت کړي نو او چا انکارونه که معلومیږي دا چې دا حدیث نور خلقم دا اوریدلی دی چې انکارونه ته نو چې کم دی هغې وفات شوي د هغه ځای نه لږ اخوا کړو پخه دی ولا قبر وکنستو. بیبي عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها یو ځل خوب ولید، وی خوب مې ولیده یو سپومۍ ده اوچته شوه او د اسمان دې منځ ته ورسېده او بیا زما په دې غېږ کې په دې کوټه کې را پرېوته. بیا مې سپومۍ ولیدله، دا پلار ته دا خوب بیانې بابا خوب مې ولیده. بیا مې دویمه سپومۍ ولیدله اوچته شوه د اسمان دې منځ ته ورسېده او ښه راڼه وکړه او زما دې غېږ کې دې کوټه کې را پرېوته. او بابا بیا مې درېیمه سپومۍ ولیده چې اوچته شوه او د اسمان دیني مې ته ورسېد اسمان ته او رڼه یې وکړه بیا زما دې کوټه کې زما دې غېږ کې را پرېوته. دا درې سپومۍ مې لیدلې. پلار ورته غږ ونه کړه حضرت ابوبکر هسې ورته ونه وي و چې حضور پاک وفات شو د دې په کوټه کې دفن شو نو ورته وی بچې وی هذه احد اقمارک وی دا دې یوه سپومۍ وه او نورې دوه به وي ووینې اب هم درته معلومې شي. نو دویمه سپومۍ حضرت ابوبکر صدیق شوه پکې دفن شو او درېیمه سپومۍ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه شوه هم وزره خوا کې دفن شو. او یو صحابي فرمایي چې ما د نبی رسول بلکې حضرت سلمان حضرت یو صحابي دی مخکې هغه فرمایي نوم به را یاد شي، هغه فرمایي چې ما په تورات کې دا لیدلی دي او دا د پیغمبر علیه السلام په مخ کې اورولي دي هغې په انکار هم نه دی کړی. وی ما دا لیدلی دي چې د پیغمبر علیه السلام سره خوا کې چې دی کوم ځای کې دفن کېږي نو عیسی علیه السلام هم ورسره دفن کېږي. نو یو قبر دی پکې خالی پروت دی هغې کې به عیسی علیه السلام دفن کېږي. زمانو تاسو دې نه اندازه ولګوئ چې د حضور پاک مدفن دی مدینه منوره او پکې اجله صحابه کرام لوی لوی صحابه کرام پکې دفن دي. دین اندازه ولګوئ چې دا څومره مبارکه ځمکه ده. په یو موقع کې یو صحابي راغی او نه بیمارو، نبی علیہ السلام ته په ما دم واچوه، حضور پاک مبارکه ګوته راواغېسته او په دې ژبه یې راښکه په خپلو لاړو باندې مبارک او بیا هغه ګوته راواغېسته په ځمکه یې راښکه د مدینې په خاوره او بیا هغه خاوره راواغېسته هغه صحابي په تندي راښکه او فی فرمایل تربت ارضنا بریقة بعضنا لیشفى سقیمنا باذن ربنا. وی خاوره زمون د ځمکې د مدینې لاړې زما او د مریض په تندي مې راښکلې چې الله دې مریض د شفا ورکړي. دې وجې نه علماو چې د مدینې منورې خاوره خاکې شفا ده، څه خاص خاوره نه، ټوله خاوره د مدینې منورې خاکې شفا ده. خو د هغې مقصد علما لیکي چې د مدینې خاوره راغشتې شي په تندي باندې مږلې شي، خو دا الفاظ به ورسره وی چې څنګه نبي علیه السلام ویلي دي تربت ارضنا خاوره د ځمکې زمونږ چې مدینه ده بریقة بعضنا لاړه د پیغمبر علیه السلام اوس که ته د مینو خپل ځان ته او لیشفى سقیمنا باذن ربنا ځکه شفا دا بغیر د الله نه بل څوک نه ورکوي، جوړونکی الله دی. نو د مدینې منورې خاوره بهتره خاوره کجوره د مدینې منورې مکه مکرمه کې زمزم دلته کجوره ده. ته به یاره کجورې باغونه خو په هر وطن کې شته، نو دا د مدینې تخصیص ولې کې نه، یو خاص کجوره ده. نبی علیہ السلام صفت پر هغې ته عجوه وایي. دا عجوه کجوره صرف په مدینه منوره کې کېږي، عوالي ورته وایي هلته کېږي او زیات مقدار کې کېږي او ډېره قیمتي ده. نبی علیہ السلام فرمایي چا چې سحر وختي اوه کجورې وخوړې عجوه
اوه کجوري په دغه ورځ به دته هېڅ قسمه زهریله بیماري زهریله حیوان او یا سحر جادو نقصانو نه رسوي. نو ګوره بعضې بیمارۍ لکه کینسر دا خو زهریله شی دی کنه، یا زلزلې بیماري خو زهریله شی دی کنه، یا بعضې دانې په انسان باندې راوخیږي، یا دا ماشي باندې اوچیچي، دا ټول زهریله څیزونه دي په وجود کې زهر خواری شي. علاج عجوه کجوره ده، سهار وختي اوه کجورې خوره په نهر عجوه زهرونه به خلاص شي. خو چې ودې خوړلې په دغه ورځ د زهریله اثراتو نه ختمه شوې نو خو د هغه زهریله بیمارۍ کې کټنګ راغی که نه سهار لی بیا خوره په دې نیت یې خوره چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دې کجورې صفت کړی دی. او داسې ما دا خو خیر د حدیث الفاظ دي او تجربې سره معلومه ده. ډېر ما مخکې ورځو کې اخبار کې یو ډاکټر په دې خپل د زړه علاج کړی دی، اخبار دي کړي چې هغه کجورې هغه به دا چلو کړو چې د کجورې عجوه کجورې نه هډوکي ایستي دي او هغه په انور باندې بیا وچ کړي دي او هغه معده کړي دي او بیا ورسره د کجورې هغه غوښه مخه یو ځای کړې ده او هغه یې خوړلې ده. هغه چې زما د زړه بیماري سره خدای پاک ختمه کړې ده. زما وروڼو دا خو مې د مدینې منورې بالعموم درته بیان وکړ. اوس بعضې ځایونه دي پکې په مدینه منوره کې مقامات مقدسه